حسیب الله خان سره پاکستان کرکټ بورډ مسلسل زیاتې روان کړي دي په هر ټورنمنت کې د سره زیاتې کیږي د سلیکشن نه کیږي ادنه نپټه کلاړیان په ټیم کې شاملېږي په سکواډ کې ورچول کیږي خدا غریب کلاړي په سکواډ کې نه ورچول کیږي د باقاعده انستګرام باندې دا سټوري هم لګولې ده چې په دې کې د خصفه لیکلي دي چې زیاتې دومره کوي چې څومره برداشت کول شي تاسو په سکرین باندې ښکاري جی مزید لیکلي دي اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا غضب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو کیونکہ صبر کرنے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے دا خو بالکل حقیقت ویلی دي چې چا صبر کړی دی نو بیا الله پاک داغل د صبر سلا ور کړی دا ځکه الله پاک په قرآن شریف کې فرمایلی دي چې زه د صبر کوونکو ملګری یم زه د صبر کوونکو دوست یم نو چې کم سړی صبر کړی دی نو الله پاک داغه میوه ور کړی دا صبر میوه مونږ وایو پښتو کې نه چې د صبر میوه خوږوي نو دا غریب چې کم دی کنسسټنټلی پاکستان شاهین لوبډلې نه هوم ډراپ د پاکستان انټرنیشنل لوبډلې نه هوم ډراپ د دنه بدترین کلاړیان چې کوم دی هغه په سکواډ کې شاملېږي او دا غریب کلاړي چې کوم دی په سکواډ کې نه ورچول کیږي اوس د په ځای په شاهین لوبډله کې یو وکټ کیپر چې کوم دی خواجه نفع ورچول شوی دی او هغه سره سیکنډ وکټ کیپر چې کوم دی غازی غوري نوم باندې ولکته چې هغه په دې سکواډ کې از ا سیکنډ وکټ کیپر ورچول شوی دی چونکه په کار خدا و چې فرست پریارټي محمد دا حسیب الله وي فرست پریارټي دا حسیب الله خان وي د پاکستان کرکټ ټیم چې دی بس فرست پریارټي کې پاکستان شاهین لوبډله پرمننٹ دی ممبر یو پرمننٹ دی دغه وکټ کیپر بیټسمن وي په سیکنډ کې وسره خواجه نافع یا بل خو غازی غوري حواله سره کده لزه خبرو کوم نو غلست ا میچونو کې یا ټي 20 ډومېسټک میچونو کې یو 15 نشته دی داغه یو 15 نشته وغیرہ پاکستان سکواډ حصہ جوړه ده او د حسیب الله خان په لست ا میچونو کې 9 سنچریان دي رورا په لست ا میچونو کې د 9 سنچریان لري او د په دې چې کم کې لړی شامل شوی داغه په لست ا میچونو کې 50 قدرې نشته دی او د پکې سنچریان دی وغم نه نو تاسو وایي چې د سره زیاتې کی کنه دینه علاوه محمد اخلاق یو ډیر خو وکټ کیپر بیټسمن نه چې هغه هم نه دی اشتل شوی هغه هم د دې غازی غوري نه خو ریکارډ دی خو غازی غوري پته نه لګي چې هغه سره د کم یو سړی پرچی شامل و د چا دومره غټ شفارس ور سره شامل شغه د پاکستان د شاهین لوبډلې حصہ جوړه شوې ده او خواجه نافع خپل حصہ ده خو حسیب الله خان پته نه لګي چې د پاکستان کرکټ بورډ سره سزياتيات روان دي یا د چا سره پکې جګړه کړې ده یا یو منیجر سره دخله وخلې ده یا یو سلیکټر سره د نه لګي ده یا یو سلیکټر سره د بدتمیزي کړې ده په اس پته باندې نه پويګو چونکه الګ چې کم دی ډیر کول مایند لګته الګ چې کم دی یو کول لګته نو کول لګ چې کم وی همیشه خالق وی پېښور زلمی سره په سکواډ کې پاتې شوی دی خالق معلومیږي دا نه چې بدتمیز دی یا د بدتمیزي کړي یا به جګړه کړي یا د خراب کریکټر په وجه باندې ټیم کې نه شاملېږي دا خراب کریکټر والا مسله هم نشته دی خو دې غریب سره مسلسل زیاتې کیږي او زیاتې چې څوک ور سره کوي نو الله پاک پته بدلا خلی خو دې غریب کیریر خو خرابای کنه د خدا ټایم د کرکټ ته دا ټایم د پیک ته چې دې ټایم کې دلته چانس ورنه کینو چې بوډا شي بیا به ټیم تراولي نو الله پاک ته کې چې د هم یو وسیله جوړ شي یو خ کلاړي دی د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام